دا نن زمونږ د کوګاد د بیچو د هسپتال د تعمیراتي کار دا لینټر دی او په دې کې مخکې چې کوم لینټر و د دې د پاسه چې کوم چت و هغه انتهایي خراب شوی و هغه به راسسېته به بارانونو کې تکلیف په ډاکټرانو ته زموږ د ټولې عملي ته په دې کې ناظم صاحب خصوصي کوشش وکړو په دې هسپتال لپاره څه پیسې مختص کړي چې په هغې کې مختلف کارونه وشو د دیوالونو چار دیواری وشوې پلسترې پکې وشوې د دې پرشونه هم پکې وشو او نن د دې د چت دا پروګرام دی دوباره لینټر په دې باندې اړی نو موږ د ناظم صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې د دې بیچو د خپل کلي د تعمیر او ترقۍ لپاره پیسې وښکلي دي او مطلب دا دی چې دلته راغلی دی د دې صحت په فیلډ کې د ډېر انتهایي د هسپتال لپاره ځان ستړی کړ نو موږ د ده شکریا ادا کوو الله پاک دې ول اجر ورکړي او دا یو نوې وینه ده نوې جذبه ده انشاءالله تعالی چې د ده دا جذبه دا د یون کونسل لپاره دا د کلي لپاره وي زمونږ به ټول انشاءالله تعالی د ده سره همدردي ملګرتیا به او چې څه خدمت دی په موږ راړي انشاءالله تعالی موږ به د ورځې نه د شپې به موږ انشاءالله تعالی تیار یو او الله تعالی دې وکړي چې په دې ملک او په دې علاقه کې هم دقه شانتې ځوانان هلکان دا همت والا دا پیدا شي او دا ملک او دا کلی او دا علاقه دا اوچته کړي او دا روښانه کړي او د هر شي دپاره چې کومه پیسه راځي هغه په خپل ځای باندې ولغي الحمدلله ده باندې الله پاک فضل کړی دی څه د غلا د کرپشن او دا څه دا پې نشته او دی په خپله د خپل کور ان شاء الله تعالی مالدار دي دي سره ښه حیثیت دی نو دغه پې ان شاء الله تعالی د هیڅ چا داسې دغه پې نشي کېدی چې دی به د حکومت پیسې وخوري دی به د عوامو پیسې وخوري خپلې راغستې دي او د حکومت او د عوامو په دې کار کې لګولي دي ان شاء الله تعالی موږ ته مزید هم دغه شان توقع ساتو الله تعالی دله مزید هم همت ورکړي او موږ به ورته دواګانې کوو زموږ همدردی او زموږ ملګرتیا ټول د ده سره شامل حال وي الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه حول میډیا ورور ته په خیرالی وایم یا استاد صاحب دي ته چې کوم ملګري دلته کې راغلي دي موږ سره ولاړ دي ټولو ته په خیرالی وایم او زه یو څو خبرې کول غواړم زمونږ کم خلک چې دی دا ټول ګیله کوي هر سړی ګیله کوي چې ما ته کار نه شو نه بالکل لکه زه وایم چې هر چا ته کار وشي خو ما ټول مشترکه کارونه کړي نن په دې بیچو کې چې کم کار دی د حالات ته تاسو وګورئ په دې کې چې کم ذمہوار خلک دی هغوی صرف راغلي دی ټایم یې پاس کړی نه درخواست ورکړی دی د ورونو ته وګورئ ته د چتونو ته وګورئ د دیوالونو ته وګورئ ما په خپل پڼ کې دې ته 24.5 लाख روپۍ ایستلي دي انشاءالله چې څه لګېدلي دي څه به ورپسې لګي دا ټول دیوالونه چار دیوالي چې کومه ده دا ټوله غیر چاپېره دا مې کړې ده شاته مې کړې ده پلستر یې پکې وشو چت پکې وشو پرشونه پکې وشو ورونه پکې وشو نو دا چې د دې هسپتال حالات ته زه ګورم د دې مثال خو د ډیران دی نو موږ دا دې نه دې ته ډیچو چې کم دی یا عرب محکمه چې دې کومه ده د دې کوم مشران دي نو هغې ته موږ ریکویسټ کوو چې په دې باندې نظر واچي ځکه چې دا یوازې زما په پڼ باندې نه کېږي ته دې به خپل هم څه پاڼي نو دا د خامخا په دې باندې څه نظر واچي ځکه چې دا د عوام شی دی دا زما شی نه دی دا د ټول عوام شی دی دا څه یون کونسل کو یو یون کونسل دی کو دوی دا ټول دې ته راځي نو موږ دې ته دا خواست کوو چې په دې کې کم کمی دي دا دې موږ له پوره کړي د دې ورونو ته وګوره د دې دغه ته دیوالونو ته وګوره نو موږ دې ته دا سوال کوو چې دا کمې دې موږ له خامخا ځکه وکړي چې دا زموږ حق جوړېږي زموږ ته د هسپتال حق جوړېږي نو دا د خامخا وکړي او خلک وایي څه وشو زه ما دا بار بار دا ځکه دا خبره کوم هر سړی وي څه وشو زه وایم چې هېڅ نه شي زه صرف خپله ذمواري در سره غورځوم ایجوکیشن په مد کې ما په وچ خوړ کې ټرانسفارمر لګولی دی سکول ته ایجوکیشن په مد کې ما سولر سسټم په اګاره کې وکړو په امبیله کې مې کړی دی ټنډر یې شوی دی انشاءالله په هغې به کار شروع شي په های سکول کې مې وکړو په جنازګاګانو کې په 8 लाख روپۍ د اګارې په جنازګاه ولګېدې 3.5 लाख روپۍ نامدار ته ولګېدې 4 लाख روپۍ کنکوی ته ولګېدې 8 लाख روپۍ چې دین دا کنکوی ته ولګېدې 6 लाख روپۍ مسکیپور ته ولګېدې 3 लाख روپۍ د اګارې په جنازګاه ولګېدې 10 लाख روپۍ د درمایي په روډ باندې ولګېدې 10 लाख روپۍ په مایره کې په لار ولګېدې 2 लाख روپۍ په دمغار کې ولګېدې 2 लाख روپۍ بره د سیری په جومات سره ولګېدې 2 लाख روپۍ چې دینو دا کوټکې ډېرانۍ ته ولګېدې کم از کم 30-25-26 लाख روپۍ د بجلی په مد کې مو ولګولې خو خلک وایي څه وشو نظام چې زه امپیې مینې خو نه یم ناظم څه پاڼي 100 ट्रांसफार्मर में कोटकी तव को 50 ट्रांसफार्मर में पागोज तव को 50 में पूरे कोटो तव को 50 में दमगार तव को 50 में उच खोड़ तव को دا خو امپیې او د مینې کار د موږ سره در اوسه پورې امپیې مینې نه نو که زموږ پڼ موږ څه دغه تاړولې د بجلی ته نو زه د خلکو ته بس دا یو درخواست کوم چې په دې باندې خفه کېږم دا هم ته د مخلوق او ته د خلکو دغه ضرورت و موږ ځکه په دې خاطر باندې دغه کړی دی اوس دا کم پمپونه چې موږ وکړو هر سړی وي چې مال هر سړی ماله ګوره یو سړی بوټې نه لګي که نه 15 کاله میوه نه کوي چې وکړي نو هغه ټولو خلکو ته نه رسي خو یو څو کسو ته رسي که نه نو ګوره زه دوی ته سوال کوم چې په دې خفګان مه کوئ انشاءالله او را روان چې کومي زه ځان له نه کوم یو سړی به ما ثبوت وکړي
زما ځان له ضرورت دی د بور په یو سړي په ما باندې د ثبوت وکړو چې د ځان له بور کړی زه به روز په آخرت ذمهوار یم زه به د دې عوام روپۍ په روپۍ روز په آخرت ذمهوار یم په دې دنیا هم په هغه دنیا هم چې بالکل ما د چا یو روپۍ بې ځایه کړه او انشاءالله چې زما کوم خپل وس کېږي زه به د دې خلکو دپاره کوم او ټول کارونه چې د خلکو ته داسې بنجو تنګي کې کار شوی دی ټول کارونه چې زه ښکاره کوم دې ټایم کې زما په دماغ کې دا خبره نشته انشاءالله په دې باندې په تفصیل باندې بیا موږ یو دغه جوړ کړو یو کتاب به پرې جوړ کړو یو دغه به پرې جوړ کړو نو دا بار بار چې زه وایم دا ښه خبره نه ده خو نه دا خلک سړی مجبوره کړي نو په دې وجه ما د خپل کارونه مخې ته کړو نو په دې خفه کېږم کم از کم 2-3 کروڑ روپۍ ولګېدې او انشاءالله د سپورټس په حواله باندې بالکل چې کوم پڼ راغلی په هغې باندې مونږ میچونه کړي دي انشاءالله او بیا هم د هغې دپاره مونږ څه پیسې ایستلي نو که چېرې منظور شوې او الله پاک دې وکړي چې وشي نو انشاءالله د دې وړو دپاره چې څنګه کو کیټ راځي کو دغه راځي دا به مونږ انشاءالله کوو خو چې در کومې دغه شوي وي مونږ په دې خوله ووایو او بیا ونه شي بیا ملامته یو نو دا چې کوشش چالو وي انشاءالله ته دې ماشومانو دپاره نو هغې دپاره هم څه کوو او ته د عوام دپاره مونږ خپل زور کوو او نور کوله نه کول خو د الله په اختیار کې دي ډاکټر فیصل دی زه بیچو کوګه انچارج یم او د هسپتال په حواله سره چې کوم زمونږ کمی و دلته د آبادۍ کې د هسپتال هغې کې زمونږ ناظم صاحب زمونږ سره ډېر زیات مدد وکړو خاص کر په هسپتال په چاردیوارۍ پلسترې فرشونو کې او زمونږ په باران کې به زمونږ هسپتال ډېر ساسېدو نو ناظم صاحب پاسه باندې ډېر دغه وکړو په لینټر دغه وکړو جي زمونږ بل دا چې د لیډي هیلث ورکر دپاره د کېناستو څه کمره نشته دی موږ امید کوو چې ناظم صاحب به د هغې باره کې دغه وکړي چې د دې لپاره یو غټه کمره جوړه کړي او د هغوی د واشروم او د دې انتظام وکړي او نور جي هسپتال کې زموږ سره سټاف هم کمی دی خاص کر د کلاس 4 نو ما ناظم صاحب ته ویلي چې د هغې باره کې هم تاسو خبره وکړئ چې بس همدغه امید کوو چې تاسو دا انشاءالله موږ ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو په دې باندې رڼا واچوله موږ دا وایو چې زموږ کومه خپله ذمهواري ده خو موږ د خپل سره وغورځوله انشاءالله چاردیوالی مو ته وکړې فرشونه مو وکړو پلسترې مو وکړې څه په ستاسو پر دغه کوم کوارټر چې دی پای کې مو ورونه کلکي مړکي ولګول مثال په پاسه لینټر پې دارې کوو لکه پلسترې کوو خو موږ وایو چې په هسپتال کې نور کم کمی دی دا کم ورونه چې خراب دي تاسو موږ ته مطالبه کوئ نو د دې دپاره ستاسو دپاره څه پڼې بیچو سره څه پڼ دی د دې بیچو که نه نشته دي دا خو به چې هغوی سره چې وي نو هغوی به کړی وو که د هغوی سره به نه وي موږ هم دغه خبره کوله چې لکه تر هسپتالونو یا ته دې د هیلث چې کم پڼ دی زموږ ته ډیچو پکې زموږ ته د بیچو پکې څه دغه کېږي په دې پڼ کې او په دې کې څه کېږي نو موږ ډیچو صاحب نه دا ریکویسټ کوو چې دا دې موږ ته په دې بیچو کې خامخا چې دا کم کمې دي دا دې وشي نو دا ذمهواري ستاسو هم جوړېږي زموږ هم جوړېږي دا ذمهواري به خپل سره غورځو په سټاف تاسو چې کوم سټاف یادوئ چې دا کمې دی پکې نو په کار ده چې په هغې تاسو رڼا واچوئ چې دغه کسان پکې کم دی یو واډ بوای چې ورته وایي یا واډر دلیا نشته دی یو زموږ سره سویپر نشته دی دې دواړو مونږ ته ډېر سخت ضرورت دی امید کوو چې دې کمې مونږ ته پوره شي زر تاسو په دې کې دغه وکړئ انشاءالله چې په دې باندې موږ مخې ته به هغوی سره خبره تر وکړو چې تاسو ته په هسپتال کې کم کمې ښکاري په هغې تاسو یو درخواست وکړئ ډي جو صاحب ته به تاسو ورکړئ موږ به پرې ورسره انشاءالله خبره به ورسره موږ ډسکس کړو او انشاءالله موږ د خپلې بیچو د خپل کونسل ترې ټولې چملې دپاره موږ خپل دغه کوو هلې ځلې شروع کړي دي موږ وایو چې په دې باندې خدای پاک موږ ته اجر میلو کې انشاءالله موږ خپله ذمهوارۍ سره ورځو انشاءالله تاسو ډېر زیات شکرګزار یم دي تاسو زموږ په هسپتال کې ډېر ښه کارونه وکړل او نور به هم کوئ انشاءالله په مستقبل کې آمین الله پاک په دې کار کې ول خیر او برکت واچي الله پاک دا هسپتال زمونږه د دې دپاره ته د خپلو خزانو نه خپل رحم کرم وکړي الله پاک هسپتالونو ته زمونږ ډوجت مه راولي بهرحال د دې چې کوم حالتزار دی الله پاک ته دې مشرانو له زمونږ د امتیاز صاحبانو له ټولو مشرانو له توفیق ورکړي چې په دې کې څه نه څه کار وکړي الله پاک ناظم صاحب له توفیق ورکړي مزید او د رشته کار الله پاک اجر ورکړي الله پاک زمونږ د عمل روښانه کړي زمونږ د علاقه روښانه کړي الله پاک زمونږ د ماشومان د بچي دا دینداره کې نیکان کې صالحان کې خدمت کې اسلامي انقلاب او نیکانو خلقو قیادت راولي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة